اسرائیل یو دهشتګرد ملک دی، یو دهشتګرد ریاست دی. د دنیا په هر خطه کې چې دی ظلم کوي هغه جایز دی، او چې کله د باندې څوک حمله وکړي نو بیا وایي دا ظلم دی. اسرائیل د فلسطین په هسپتالونو باندې حمله وکړي، په جماعتونو باندې حمله وکړي، په سکولونو باندې حمله وکړي. فلسطین، غزه دا چې کوم دی مکمل طور باندې تباه ده. خو چې کله ایران د اسرائیل په هسپتال باندې حمله کوي نو بیا د اسرائیل چې کوم صدر دی نو هغه دا خبره کوي، وزیر اعظم دی هغه دا خبره کوي چې ایران ظلم کړی دی چې په هسپتال باندې حمله کړې ده. خو چې په خپله باندې په هسپتال حمله کوي هغه ته ظلم نه ښکاري. د ایران او د اسرائیل جنگ اوس ما یو نیوز کتو چې د اسرائیل اوس هم باقاعده طور په فلسطین باندې حملې جاری دي. امت مسلمه په سترګو باندې پټه ولګوله چې ایران او اسرائیل خپل منځ کې لګیا دي جنگ کوي او فلسطین دی وخت په امن کې دی. دا خبر غلط ده. ایران په اسرائیل باندې حمله کوي او اسرائیل په ایران باندې هم حمله کوي او ورسره په فلسطین باندې هم حمله کوي. د امت مسلمه په سترګو باندې پټه ولګوله او دا یو سیاسي جنگ دی.